که د هغې کلام او کتاب وړومبنی آیت یو بسم الله د دې د فضایلو په جانب باندې ورشم میاشتې او کلونه به تیر شي خو یو د بسم الله فضایل به اختتام پذیر نشي دومره د نفع نه ډک د خیر او د برکت نه ډک د ګټې نه ډک کلام خالق ربالجلال نازل کړی چې یو د بسم الله فضایل هم څوک کما حقها ختمولی نشي امام رازي لیکلي موسی علیه السلام ته رب کریم وحی وکړه چې زه به په آخري پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یو کتاب نازلوم آخر الکتب بی زما کلام بی قرآن کریم بی قرآن کریم خالق ربالجلال ام پا قرآن شریف کی 55 نامو سره مسما ګرځولې دا دومره مبارک کتاب بی چې کوم امت ته زه ورلیږم که هغه امت د دې کتاب اولین آیت چې بسم الله ده که من صمیم قلوبهم که په اخلاص د دې یو آیت تلاوت وکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم دی رب کریم موسی علیه السلام ته وایي د دې یو آیت د تلاوت په خاطر وایي تمام رنبني و رستني ګناهونه معاف کم مغفرت به ورته نصیب کما موسی علیه السلام سره دلته یو نابینا شخص و د سترګو نظر یې نو موسی علیه السلام مبارک هغه ته په دې وحي خبر ورکوي هغه په زړه کې دننه وایي اله العالمین دغه کتاب چې قرآن کریم دی په آخري پیغمبر علیه السلام به نازلې او هغه آخري امت که د دې کتاب اول آیت تلاوت کی ته ورته مغفرت او بخښنه نصیب کې الهه د دې اول آیت د دې آخري کتاب چې بسم الله ده د دې په خاطر د سترګو تلې نظر مې واپس راوله امام رازي لیکلی د سترګو تلې نظر یې واپس راغی بینایي ورته میلو شوه هرقل باچا د هغه په سر باندې درد راځي دنیا علاجونه د سر د درد دپاره کوي شفا نه ملاویږي عمر فاروق صاحب ته قاصد رالیږي ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل پریخي کتاب کې په خپل احادیثو کې په خپل دین کې د انسان د زندګۍ د هر پهلو د هر مشکل حل پرېښودلی نن زما په سر باندې درد راغلی درد مې نه ښه کېږي آیا ستاسو کتاب کې زما د سر د درد علاج او حل شته عمر فاروق صاحب وړوکی کاغذ راغواړي بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکي تعویض ته جوړوي یو ټوپۍ کې ګنډي هرقل باچا ته یې لیږي ورته وایي دا په سر که د سر درد به دې ختم شي هرقل باچا چې هغه ټوپۍ په سر باندې کېښوده د سر نه درد ختم خو چې ټوپۍ د سر نه اوچته کړي درد بیا راشي چې بیا په سر ټوپۍ کېږدي درد ختم شي چې بیا اوچته کړي درد بیا راځي هرقل باچا وایي د دې ټوپۍ تفتیش او تلاشي پکار ده کله چې تلاشي واغسته وړوکې بطاقه او رقم کاغذ دا ورکې برآمد کوي هغه چې کولاوي مصدر دی په بسم الله سره بسم الله الرحمن الرحیم ورکې لیکلی شوي هرقل باچا ایمان وروړو چې د مسلمانانو د آخري پیغمبر په ذات یو لوی نازل شوی کتاب چې د هغې په وړوکي آیت بسم الله کې دومره زور او دومره کمال او دومره برکت دی باقي 114 سورتونه 10 پارې 540 رکوګانې 6,000 آیتونه نور به څومره د کمال او د برکت او د زور نه ډک وي د کمال نه ډک کتاب دی الشیطان یذوب ببسم الله الرحمن الرحیم کما یذوب الرصاص فی النار څوک چې بسم الله وایي شیطان په دې سره دومره زوریږي داسې ویلې کېږي لکه دا جرمني لوښي چې څوک په قلایې سره سپینوي څنګه چې قلایي په اور سره زر ویلې کېږي او سوځېږي شیطان په بسم الله الرحمن الرحیم سره دومره زوریږي که دغه شق ته ورځم دغه جانب ته ورځم د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر فضایل او برکات دي بلقیس یو مشرکه زنانه وه هغې و د هغې قوم به د نور بندګي کوله سلیمان علیه السلام چې د اسلام دعوت ورکوي کم مکتوب او کم خط د یمن نه سبا ښار د بلقیس طرف ته لیږي هغې کې بسم الله لیکي قرآن کریم دی سورة النمل دی 19 پاره ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم
بلقیس سره د لوی لښکره منقاد او گردن نهاد راځي اسلام ته رادننه کیږي مفسرین کرام وایي دا برکت د بسم الله چې سلیمان علیه السلام خپل خط مصدر په بسم الله سره ګرځولی و